الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. او سورة اکرل منگ پتاس باندې وریځي وانزلنا عليكم او نازل اکړه موږ په تاسو باندې نازل کړه موږ په تاسو باندې تورنجبین والسلوا پاخه مړزان او وی منګه چې خورای د پاک او هغه خوراکونه چې موږ تاسو له درکړي دي او دوی ظلم نه وکړي په موږ باندې لیکن دوی په خپل نفسونو باندې ظلم کوونکي راوات د مخکې سردار چې مخکې په بنی اسرائیل باندې شپږ نعمتونه ذکر کړه دا اوس هم نعمت ده چې الله پاک تاسو لپاره په میدان تeh کې تنظیم کړی او د اوسېدو او د خوراک څښاک تنظیم یې درله هم وکړو او د اوبو تنظیم یې درله هم وکړو نو که ستاسو نه دغه نعمت فوت شوی نو ستاسو د ظلم د وجې نه د تاسو نور خوراکونه غوښتل هغه تیار خوراک چې دی هغې باندې تاسو اکتفا نه کوله نو بیا د خدای د طرف نه حکم راغی چې تاسو ښار ته کوز شئ هلته کرونده کوئ نو ځان په عذاب باندې واړو تیار خوراک به درله درته تاسو نه خوړ نو دا کار تاسو کړلی موږ ظلم نه دی کړی خو دوی ظلم کړلی دی بني اسرائیلو دا تیار خوراک یې فوت شو ختم کله چې موسی علیه السلام هغه اویا کسان د هغو دپاره دعا وغوښتله چې تور ته تللي وو هغو ژوندي شو بیا واپس رالل نو د خدای د طرف نه حکم دا وشو چې تاسو لاړ شئ شام ته ځکه چې شام چې دی دا د ابراهیم علیه السلام مدفن دی هغه پکې دفن شوی دی هلته بیت المقدس دی او په هغې باندې یو ظالم په دغه شام باندې یو ظالمه قومه عمالقه او جبارینو قبضه کړې ده د هغو سره جهاد وکړئ هغوی داسې وباسئ لکه څنګه چې د مصر نه دا تخریبکار خلق ختم شو ظالمان په دې حکم کې دا راز دا چې بني اسرائیلو په مصر کې د فرعونیانو هغه عیش و عشرت لیدلی و نو که بیا دوی واپس تللی وی نو په هغې کې مبتلا شي د الله عبادت به دوی نه و شوی دویمه خبره دا وه چې هسې هم هغوی په دوی باندې الزام لګولی و فرعونیانو چې دا موسی علیه السلام او هارون علیه السلام زموږ نه دا ملک قبضه کوي د دوی مقصد دا دی دین خورول نه دی بلکې ملک قبضه کول دی نو که دوی واپس تللی وی نو خلقو به وی چې هغه فرعونیان غرق شو او دوی واپس راغله د خلقو د ځمکو او د جایداد مالکان جوړ شو واقعي دوی ملک قبضه کړو نو د دې وجې نه دا حکم ورته وشو چې تاسو شام ته لاړ شئ نو بني اسرائیل خو چونکې مصر ته خوشحاله و ځکه چې هلته خو لمده نوړی وه او په هغې کې څه تکلیف نه و واپس تللی وی نو د هر څه مالکان شوي به خو دلته حکم دغه وشو نو دوی ته دا خبره ډیره ګرانه معلومه شوه خو چارو ناچار چې کوم دی د موسی علیه السلام سره ووتله او په لارې به شکایتونه هم کوله او زبان درازي به هم کوله موسی علیه السلام به یې تانګو نو کله چې د مصر او د شام په منځ کې داسې یو ځای ته ورسېده چې هغه ګرم او سخت میدان و او په هغې کې اوبه نه وي ګیا پکې نه وه نو خوراک څښاک انتظام پکې نه و میدان تیه چې هغه تقریبا 18 میل کې خور یو میدان و 18 میله نو تیه ورته ځکه وي چې تاه یتیهو تیهن حیرانۍ پریشانۍ ته کېږي دوی په دې کې 40 کاله حیرانه پریشانه ګرځېدلي وو نو د دې وجې نه میدان تیه ورته وي وادي سینا نو هلته چې ورسېده نو دوی خبر شو چې د کوم قوم سره موږ جنګ کوو او جهاد کوو نو هغه خو ډېر
جنګجو خلق دی بهادر. نو د هغوی سره خو جنګ ګران دی. بعضې اسرائیلي روایتو کې راغلی دی چې دوی څه کسان ولېږل هلته، تاسو جاسوسي وکړئ، د دوی حال احوال راوړئ چې د دوی سره موږ څنګه جنګېږو. هغه چې لاړل هغو غټ غټ قدونه او د هغو سره اسلحې هر څه برابر وو، سازو سامانو سره برابر وو. نو یو کس ته یې وویل دلته راشه. یو سړي ورته وویل چې هغه راغی، وایي ته څه له راغلی؟ په دې لستوڼي کې غټ غټ لستوڼي، په دې لستوڼي کې د جیبونه او په دې کې به خلکو څه ایښودل او وړه به یې په دې لستوڼي کې چې پورته کړو، ته چاته راغلی؟ هغه ویرېده. واپس یې راغی، خلکو ته وویل یاره د هغو سره جنګ ګران کار دی، هغه یو زه په لستوڼي کې پورته کړی یم، تپوس یې کوم چېرته راغلی؟ نو د هغه جواب باندې شو کولی. نو دا د دوی سره موږ جنګ کولی شو. نو دوو کسانو حزقیل علیه السلام او یوشع بن نون علیه السلام چې وروسته پیغمبران شو، هغوی حل پټ کړو. موسی علیه السلام ته یو حل وویل او د دې نور قوم نه حل پټ کړه. دا نور چې راغله جو هغو حل وویل قوم ته، وایي د هغو سره جنګ ګران دی، موږ نشو کولی. موسی علیه السلام ته وویل فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ته لاړ شه او ستا رب دې لاړ شي جنګ وکړئ او موږ به دلته ناست یو. نو چې دغه ځای فتح شو نو بیا به موږ ته ووایه موږ به درځو، دا زموږ د پلار نیکه وطن دی، ځو به ورته. اوس نه شو دی. نو الله پاک فرمایي سورت مایده کې چې دا د شام ځمکه موږ په دوی باندې حرامه کړه. نو دوی 40 کاله په هغې کې حیرانه پریشانه په میدان تېح کې ګرځېده. نو تفسیرونو لیکل دي چې سهار به دوی روان شو، دا لږ غونتې ځای و، 18 میله ډېر ځای خو نه دی، یو علاقه وه. نو د هغې نه وتل خو څه ګران کار نه و. داسې 14 میله خو د مینګور نه تقریبا دا ځای دی، دا چارباغ. چارباغ خوازخیره د مینګور نه خوازخیره، په دې کې خو سړی ډېر فن کولی شي، سفر کولی شي. دوی نه شو وتی. سهار به چې روان شو او د دغه ځای نه به وتله، نو ماښامه پورې به منډې ووهلې او ځان به یې ستړی کړه چې ماښام به هلته ودرېده، وبه یې کتل پاخه ځای به ولاړ د کوم ځای نه چې روان شوي. ثابته ورځ به هسې ځان ستړی کړه، په هغه شته ځای باندې به ولاړ و. ماښام به بیا منډې شروع کړې، سهاره پورې به منډې ووهلې چې د دې ځای نه به وځو چې اوبو ته کړو. خو چې وبه یې کتل چې په هغه ځای به ولاړ و کوم چې ماښام به په کوم ځای کې ولاړ و، وتی نه شو. نو هلته هم الله پاک د دوی انتظام وکړو، شکایتونه به یې کول، ګیرې به یې کولې، شپې به یې کولې چې دا خو دلته خوراک څښاک څه نشته او اوبه نشته، دلته موږ څه چل کوو. نو الله پاک د دوی دپاره انتظام وکړو. یو سپینه وریځ چې کوم دی هغه راولېږله، هغې به پرې سوری کوو بغیر د باران نه، باران به پکې نه او سپینه وریځه، تورې وریځې په هغه کې د سړي ساه ډوبېږي، خپه یې پکې پریشانه وي. او چې وریځ سپینه نو بیا د سړي ساه نه ډوبېږي. نو دا وریځ انتظام مې ورته وکړو. د شپې چې کوم دی د ورځې به د هر سړي په سر باندې دا وریځ ګرځېده او سوری و. او د رڼا لپاره انتظام یې دا وکړله چې د ماښام نه وروستو به داسې یو ستن راښکته شوه د رڼا د نورو، د هغې باندې به دوی خپل کار کوو. د خوراک څښاک انتظام یې ورله دا وکړو چې سهار به شو نو د دوی په وړو وړو بوټو او په دې ونو باندې به شیشې د شبنم په شانتې د دې پرخې په شانتې راورېدلی و چې هغې ته به یې من وي. من چې کوم دی هغه احسان او بې کړاوه شي ته ویلی کېږي، بې کړاوه شی دوی ته میلاو شو. او نور دغه من چې دی دا تورنجبین ورته وایي. تورنجبین داسې یو شی یو حلوا یا کیر غوندې چې په دې ونو باندې به ولګېده سهار کې، هغه خوږ شی و. نو کله به ترې بیا اوبه به پکې اچولې، شربت ته جوړو، او کله به یې هسې خور د حلوا په شانتې یا د کیر په شانې، دغه یو خوږ شی و، هغه به هر یو سړي ته میلاوېده. هر یو سړي ځانه جدا جدا پلیټ و او لوښی به نو تقریبا یو اوږی یو 4 کیلو دا به ورته میلاوېده چې دا خوري. د جمعې په ورځ به بیا دا ډبل میلاوېده چې د هفتې په ورځ چې کوم دی دوی خپل عبادت کوي او دوی سره فکر نه وي، ځکه چې د دوی د تعظیم ورځ چې وه هغه د هفتې وه، او د نسواراو د تعظیم ورځ چې ده او د عبادت ورځ ده هغه بیا د اتوار ده. نو په جمعې په ورځ باندې به ډبل خوراک دوله راته. نو دوی چې دغه خوراک شروع کړي دا ډېر خوږ دی، دا خو نه کېږي، خوړی کېږي نه وي، څه بل څه شی به پکې ونه شي. موسی علیه السلام هغه یې وبه شي. نو خدای پاک ته یې سوال وکړو، موسی علیه السلام بیا دعا وکړه ماښام چې کوم دی
د دوی دپاره بل خوراک شروع شو. مازدیګر نه وروستو به دا مړازان نه دي بټیر دا به راتله، نو یا به هسې ګرځېده ژوندي دوی به ونیول حلال به یې کړه بیا به یې راته کړه، یا به پاخه راتله لوښو کې. دا تیار کباب چې کوم دی کباب به راتله جو هغه نمکین خوراک و. د سحر دا خوراک چې و دا لږ خوږ و، د ماښام دا نمکین خوراک و دا ورته میلاوېده، خو پابندي پکې وه چې دا به ذخیره کوئ نه، ږدئ به نه. که تاسو دا کېښوده نو بیا به ګورئ دا به د باندې بد شي دا خوراک او دا به بدبویي پیدا کړي ورستېږي به. نو دوی ولګېده هغه به ذخیره کوله، نو دوی ته هر ټایم میلاوېده، د ذخیره کولو ضرورت نه و. سحر کې به هم دغه شی میلاوېده من، او ماښام هم دا سلوه پاخه مړزانه. نو دوی دغه کار شروع کو. نو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي که بني اسرائیلو دا کار نه وی کړی نو غوښه به چېرته چې کوم دی هغه خرابېده نه، بین به پکې نه کېده، ورسېده به نه. او که حوا هغه خیانت نه وی کړی د آدم علیه السلام سره چې په هغه باندې غنم وخوړو، نو چېرته به یو ښځې د خپل خاوند سره خیانت نه و کړی. نو د دې وجې نه هغه خوراک په دوی باندې بند شو. په دغه زمانه کې په دې د اسرائیلیانو دا ویښته چې کوم دي هغه به غټېده نه، نوکونه چې دي هغه به یې نه غټېده. نو دغه شانتې نایي او دې ته به یې ضرورت نه و، او کپړې چې کوم دي هغه به یې خیرنېدې نه به شلېدې، دوبي او درزي او دې ته به ضرورت نه و. که بچی به پیدا شو نو د هغه په جسم سره به یو قدرتي لباس هغه راغی، لکه څنګه به چې څرمنه د هغه غټېده دا بدن دغه شانتې دا کپړه چې ده او جامې دا به ورسره هم غټېدې. اولاد به یې چې وشو نو دغه بس قدرتي کپړو کې به هغه پټ و. او د اوبو دپاره انتظام الله پاک دا وکړو وإذ استسقى موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه 12 عینه. کله چې د موسی علیه السلام نه د هغه قوم اوبه وغوښتې نو موږ وویل چې ووهه په دې ګټه باندې دا ووهه په امسا باندې دا ګټه، نو د هغه ګټې نه چې کوم دی 12 چینې هغه جاري شوې، 12 خاندانونه او 12 چینې ځان جدا جدا ګوټونو کې چینې جاري شوې، هر یو سړي ته هغه چینه وښودله چې د دې نه وړی. نو د اوبو انتظام یې ورله هم وکړو، د خوراک څښاک انتظام وشو. او دوی بیا وایي چې زموږ دا خوراک نه دی پکاره. وإذ قلتم یا موسی لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. دا یو خوراک نه موږ تنګ شوي، موږ له پیاز پکار دی او بسور پکار دی او دال پکار دی، اوږه پکار ده چې کرونده کوو. موسی علیه السلام ورته وایي دا دلته کروندې ځای نه دی، بیا به ښار ته لاړ شئ هلته بیا کرونده کوئ. نو که چېرته دوی دغه ناشکري نه وی کړی نو دوی ته به دا خوراک څښاک مفت میلاوېده همیشه. ناشکري وکړه الله پاک نعمت ترې واخیسته. نو دغه واقعه بیانوي په دې آیت کې چې وظللنا علیکم الغمام او سورې کړل موږ په تاسو باندې هغه وریځې، وانزلنا علیکم المنه او نازل کړل موږ په تاسو باندې من تورنجبین والسلوا او پاخه مړزان، کلو من طیبات ما رزقناکم، خورئ د پاک هغه خوراکونه چې موږ تاسو له درکړي دي. وما ظلمونا او دوی ظلم نه و کړی په موږ باندې، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن دوی په خپل نفسونو باندې په خپله ظلم کوونکي وو. هغه خوراک یې پرېښوده په کروندې او په دې باندې شروع کړه ځان یې ستړی کړ. یو کس د دعا